د خیبر پښتونخوا ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ملولي خان وایي چې باید د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د بډو رشوتونو اقتصاب دی وشي او کومې منصوبې چې دوی په کاغذونو کې مکمل کړي دي د هغې پلټنې د خوم وشي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ښاغلي ملولي خان زیاته کړه چې تحریک انصاف د حکومت پیل کېدو نه وړاندې په صوبه 90 ارب روپۍ قرض و خو چې کله دوی د 9 کالو وروسته حکومت پرېښودو نو صوبه په قرضونو کې ډوبه کړې وه او 980 ارب روپۍ قرضداري شوې. دا خبرې هغه د بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی د مور بیبي د وفات د دعا په مهال کړي دي. ښاغلي ملولي خان زیاته کړه چې اوس عمران خان یا د هغه کارکونانو سره روان دي نو دا د هغه په خیال هغه ته یو ولس د ملاتړ ترلاسه کولو یو رو دی او باید چې د دې په ځای دی د هغوی د کرپشن احتساب وشي. زمونږ چې کوم د صوبې حالات دي د خاورې حالات دي نو دا لومړنی ورځ نه ده او دا خو د لومړنی ورځ نه مثال پاکستان چې آزاد شوی دی نو زمونږ دې سره جنگ د څه د کوم د دې وسایلو دی چې هغه کو د باچا خان بابا نه راوالو چې ورته چې زه سره پاکستان منم خو ما سره مضبوط فدریشن منی زما د صوبې چې حقوق دي زما صوبه به یو خود مختار صوبې او زه به دغه د لاندې جون تهروم 73 عین کې تاسو کتل چې ولی خان بابا په دې ودرېد اتلسم عیني ترمیم عمددي هغه نخې دي چې موږ د خپل حقوق راوړل خو تاسو ګوره چې دغه په نتیجه کې زمونږ لارې ون شوې نو زه ابل ورځ یو میټینګ لمنګ دی راغوښتو هم دې خبرو کې چې د وفاق سره دغه د حصہ ورته کیږي نو یو خو لکه د 13 کالو لسو کالو کې د پښتونخواړو چاته پوسونه دلته چې کم خلک ناستو اغیم بس هغه د ملما کار کړي دي نن حالت دادي چې نن زما چې کم دی 13 ډي پی پاس کړي دا هغه 200 بلین لیس ته دی نو زه خو لکه چې په پښتونخوا کې کمالات دي ترڅو چې موږ په رسو نو روان ای ډي پی کې نه به اس بجټ نشته اس سکوپ نشته لہذا 13 ډي پی به زما په خلدي کوي او کوشش وکړي چې سو بیا نن سبا چې د عمران او د خلکو سره کوم رویه روانه ده په کوم شیز نیول دي دا نه ده دا الټا غیله تاسو شی ور بلکې په دې 13 نه لسو کالو کې چې دی کوم غلاګانې کړې دي په کار د شفاغي دي ونه ویل شي د ټولو ناول تاسو کوم خبره کوي 800 ارب روپۍ د صوبې تر اغري څه لن سوال چې څه شوي ما خو یې سونه لیدل یو بي ار ټي د 120 ارب روپو پروجیکټ ته هغه کې مخکاره خبره ده چې 30 ارب 40 ارب روپۍ والی شوی اوس هغه نه بیا بلینټری سونامي ده نو دلته تاسو ته پته راځي زمونږ په پښتونخوا کې الحمدلله اونې په خپل دنیا کېږي او دا څه کیسه راوسته چې هغه کې بس ورونه ولګېدل تاسو معلوم جبس کاندل دراسه د دنیا شي زونه دی او موږ غواړو چې دا د روچت شي خو زه دا غنم چې لکه څنګه دی دا نور هر څه شریکونه دی غلا هم شریک و اغلا چې کوم غتیر سیټ اپ فالو هغه په شریک ده هر څه کول او هغه اوس خبره روزي په دغه مخال شکیل بشیر خان عمرزی مشال خان اختر ایوب او نور مشران خو موجودو علب خان شرپو دلبر نیوز عمرزی دا خیبر